ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم د دې جنا یو لسمه کړي شروع کیږي تر ظالمون پوری دا چې چلو شو چې د یعقوب علیه السلام رونو دوباره رااله بنیامین هم د ځان سره راوست کوم چې د کشر رورو د یوسف علیه السلام خپل رورو په مور کې ورسره شریک هغه هم د ځان سره راوست یوسف علیه السلام چې دې ته وکتل خپل روري په پیژاندو دوی ورله خوراک کاک تیار کو ملمستیای ور سره وکړه ملمستیای ور له وکړه کتابونو لیکلي و یوسف علیه السلام دې ته وی چې تاسو دوه کې نه تاسو کې نه دوه نو پیندوا دوه کسان به کې ناست دې خلص کسانو نو دوه کې ناست نو بنیامین یوازې پاتې یوازې روټۍ ته کې ناست نو به سور شو خفش یوسف علیه السلام ته تاسو کو چلا کولې څه ولې خفای او یوازې ولې کې ناست وي به زمارو نشته زما یو ورور هغه نشر مکانو خړلې او نور خپل رونه نشته دی بس د خپل مې ورونه دی بیل کې نه سدي یوازې پر څه سماوت الله عزت ما څه کې نه خیر خاص خبره نشته امدا قچلو یوسف علیه السلام زکه دوت وکې نه ول چې د خپل رور ځان څه کې نه استاد الله خو خوا یوسف علیه السلام حل نه ویلو نیورونو ته حل ویلو نه پلار ته کوم حل ویلو جواب یې لګلو بس د الله تر طرف نه په پابندي و نو بنیامین د ځان سره کېناو او به ورته ویل چې رز تارور یوسف او تارور شرمخانو نه دی خړلې بزغه شرمخان دي چې داتې ني نو دغه ډوډۍ ته جنازه بزغه شرمخان دي نو دوی خړلې او مدینه ته راورسولم صحیح او څور باندې خرابې ها نو به ورته دی بنیامین ویل چې رز څه کارو چې ما د ورونو ته واپس ملګا د دې نه زما یې رکی دې نه مسکیږي یې رکیږي او واپس نور سره ملګا یوسف علیه السلام ویل چې رز به تا څنګه ایثار کما دا ډېر ګران کار دی اول ته پلار ته په ما پسې خپه دی او اوس ته تا ایثار کما به وتا پسې خپه وي وړا ځای سپینګری دی خراب نشي نو الله رب العزت ورته ځل کې یو سوچ ور واچاو چې خزه به دي سارو مخه چې چل بکوم چې دغلا دا و بدر باندې کوم بل لار خو راته نشته هغه ول دغلا نه د قتل دا ور باندې وکړو دی رونو سمې څه کوم ملک چې اره دا ور باندې کېو په دورونو سمې ملک عزت صحیح ده بس سباشو یا بلور سوار کله چې کله دې د پارا بارونه مارونه تیارول نو د باچا یو جامو په خانه زوړ پس به باچا دې توقف کړو چې خلکو لګي پیدا د غنمو بورې ډکولې مخکې نه جامو کله ورته قایې ویلې کیږي کله سوا ورته ویلې کیږي نو مخکې نه جامو زوړ جامو نو به د پیمانه ته جوړه کړی و دا بارونه به پیډه کول نو هغه خادم چې وی چې لکه دا بردي بنیامین په دې بار کې کېږي پټ به پکې کېږي بس پکې کې خوستلو دې رخصت شو روان شو د خار په دروازه باندې راووتل التا خلکو شور تاس کو چیرې پیمانه ورکښول مثلا جام ورک شور څخه په جوړ چا ویل لکه قاتلې والا لاړ دی نه وړي د ځان سره بلغه ورته وکړي تاریخ چې تاریخ لوي لکانو جام هم نه پټ نو قاتلې والا ته ویلي چې تاسو خبرانه جام نه پټ کړی غوښنه ویلي نه مونږ جامونه پټو سره په جامونو تکو مونږ د لپو عادت دي د لپو عادت په لپو باندې وبس په ځکه هر صورت ویل څنګه چل خو دی نو ته د اندازې نه خالی نه استي ول کتا څنګه خبره کېږي موږ تلاشي والي ول وای نه تلاشي بس تلاشي شروع کړ یو بار حتی چې د بنیامین بار تا راو رسید چې غیر کولو کولو جام پکې پروت بس زاورونه ډېر سخت خیرج شو حقیقت هم ده افغان خبر ادم چې ګوره باچا څومره عزت زمون کوي څومره احترام کوي ډوډۍ را په عام لنګر کې نه راکې په خصوصي ځای کې راکې شپراله په عامه سریه کې نه راکې په خصوصي ځای کې راکې قیمت را نه نالي پریکانه را راکې اثر را راکې او به دا غینه منغلا ګرانه خبره ده
نو د ځان د صفای د پاره دا خبره وکړه چې بس دا زمون کشر رور دی او د بل رور هغه غلا کړي وا یوسف علی السلام یې هغه څه کړي وا غلا کړي وا اوس دم دا غلا وکړه خو په دې کې د هغه مقصد دا نو چې دارور بدنام کیا یوسف علی السلام بدنام کی بلکې مقصد دا و چې دا صفت زمون د خاندان نه دی بلکې دا د دې د ماما خېلې د څه شي دی خاندان خو د انبیاو خاندانو کنه د ابراهیم علی السلام اولادو نو دیورونو دغه خیارتیا کولا چې د یعقوب علی السلام د اولاد نه د ابراهیم علی السلام د اولاد نه د غلا تهمت واړی ٹھیک شلو نو چې د غلا کړي د نو بس ول د بل رو هغه مخکې څه کړي وا غلا کړي وا یوسف علی السلام خو کوی چې ما یادې کنه ایا رامین ول خبر دی ٹھیک شلو خدای ورته ونه ویل پاغتیم الله حکم دې ورته ونه ویلې خدای ورته وی چې راکا دا راته وای چې دا په هر صورت غلا هم کړي کې تاسو ورته انکار وکړي خو شیخ ثابت شو کنه خو تاسو په قانون کې د غل سزا څه زمون په قانون کې خو عزیز مصر ورته چې زمون په قانون کې خو کرش دی بس وجل دی د مصر قانون له سخت د غلا په اړه سړی ځامن خو اوس په ډیره دنیا کې د دشتا په چین کې ډیرو ملکونو کې د غل سزا چې دنو هغه قتل دی ها ټاکه وجلي سړی ځامن ale زمون په قانون کې خو سزا قتل د تاسو په قانون کې هغه ورته چې نه زمون په قانون کې خو قتل نشته البته دا سړي چې دا غل چې کوم د چانه اغلا کړي نو دا د هغه تړیو کاله پورې غلامي او خدمتونه ورلګي بس ولته چې وو چې تاسو په قانون باندې به فیصله وکړو او دالک په زمنګ سره ایثار شي بس یو کاله پورې به غلامي خدمتونه وکړي او به بکال پاس به خپل کور ته بوزي هغه څه ډیر مینتونه وکړه چې کنه پلاری بوډا دی او ضعیف دی او فلان دی او بل به ایثار شو دا به وشغه ویل کم نه کی بس چې چا غلا کړی دا بس دغه دومره مې در سره خېګړه وکړه دومره خېګړه مې در سره وکړه چې وجه نه مې نه دا ډیر وا او نور براته تړې پرې دی کلم خو یو کبري او زه تاسو زه کوم هم ګولون هیڅ راو شړل نو چراوي شړل نو بار راو ته پلمنس کې مشوره شروع ولما دخلوا من حيث امرهم هر کله چې داخل شو په هغه طریقه باندې امرهم ابوهم چې پلار ورته امر کړو ما کان نو دا تدبیر د یعقوب علی السلام یو جانهم چې د فکلې وې د دین من الله العذاب الله نه من شيء الا حاجه مگر یو احساس یو تدبیر یو شفقت فی نفس یعقوب قضاها چې په نفس د یعقوب علی السلام کې دا غي فیصله شوی و وانه لذو علم وبشک ذقاون بعلم لما علمناه دا غنه چې موږ ورته تعلیم ورکړو ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلقنا لا يعلمون نبويږي ولما دخلوا على يوسف هر کله چې دی واپس را ل داخل چې په یوسف علی السلام باندې او الیه اخاه یوسف علی السلام را نږدې کو ځان سره ورور دغه قال ورته ول ان انا هو کابه شګزستا ورور مفلا تبت اسلغم جن کې په هغه سبان دي کانو یعملون چې دې کوم عمل کوي فلما جهزهم هر کله چې تیار کړ د رب جهازهم سامانونه د دې جعل السقايه نو ګرځول السقايه ما درته وی چې اصلا دا سقايه و د اوبو جامو بیت نورستو په معنا جوړه کړي وها نورستو ته په سوا سره تعبیر کوي جعل السقايه وی ګرځول جام د اوبو په رحل اخیه ببار دورور د کې ثم اذن مؤذن به आवाज کو یو आवाज کون کی ایتها العير اقافل والو انکم لسارقون چې بشک تاسو غوغلې او دا आवाज څوکیدار کړو هغه ته خدا پته نه و هغه دا تهمت ولګاو نو ولا علمي کې لګولې ولا علمي اگر چې بعض مفسرین وای دا आवाज یوسف علی السلام کړو او دې ته چې دا سارقون ویل نو د دې جام پر پټولې ورته نو ویلي بلکې سارقون یوسف من ابيه چې تاسو غلې سي معنا یوسف هم د پلار نه پټ کړی دی قالوا ورتول واقبلوا عليهم را متوجي شو په دی باندې ما ذا تفقدون تشه دې چې تاسو ور کړی دی ما شت ما ذا تطلبون تشه لټوي تاسو
قالو دی ورته نفس کې دور کړي دی موږ سوا الملکی پیمانه د بادشاہ ولمن جاء به او چا جرات لوګو باغې سره شام چرا وړل حمل بعیرن یو بار د اخبار ته ملاو شي انعاما وانا به زعيم وذي ذموارن قالو دی ول الله قسم بالله لقد علمتم تاسو ته معلومه ده ما جئنا لنفسد في الارض من غير غري چې فساد وکړو په ځمکه کې وما كنا سارقين ونمنګ غلیو قالو دی ورته فما جزاؤه پس د بدله داغه ان کنتم صادقین کچر تاسو دروغجن سي قالو دی جزاؤه بدله دې سړي چې دا من هغه څوک دی و چې د فرحله چې دا مونږ کړی چې دا په کجاوه کې بهو جزاؤه نو ام دې بداغي بدلوي داغه تعوض کې به سارا ولې شي کذالک هم دارنګ نه ظالمین موږ بدور کو ظالمانو ته فبدا باوعيتهم نشروا وکړه په بارونو باندې قبل وعاء اخيه مقد بار دورور دنه ثم استخرجها براوي سره دلرا من وعاء اخيه دبار دورور خپلنا كذلك امدارنګ کېدنا یوسف الله وي من هیلا خوستلی و یوسف علی السلام تا ما کان لیاخذ اخاه نو دې چې نیولې وې د خپل ورور لرا په دین الملک پر رسم رواج او قانون د باچا کې د مصر د قانون مطابق دې نشوي سارولې د ځان سره الا یشاء الله مگر کده الله خوشوي نرفع درجات من نشاء من پورته کو درجه دا غچا چې زمونږ خوشي او فوق كل ذي علم عليم او د فاس د هر خاوند علم بل عالم خامخاوي د هر عالم د فاس بل وی قالو دی ورته ویلي یسرق کدغلا کړي دا فقد سرق كله بشک غلا کړي ورور د من قبل مخکره دینا یوسف علی السلام یاداو او په یوسف علی السلام باندې د غلا د تشي ورواړه ولا نو ما درته ویلي چې یو خدای اصل کې د خاندان تهمت د خپل خاندان نه بچکاو چې مونږ چون کې د انبیو خاندان مونږ غلاګان نه کوو دا صفت پدې کې د ورور مور د طرف نه څه طرف نه د مور د طرف نه راغلي دي نو ځکه په یوسف علی السلام باندې دا تهمت ولګاو خدای باندې اصلي دا دغلا داوا ولې وکړه دا تهمت چې یوسف علی السلام کړو مخکي نو بعضی مفسرین وایي چې چرته فقیر راغله او سوال یې کړو یوسف علی السلام ورلا د کور د خلکو نه بي اجازه تا ته چرګ ور کړي وا یا انډ منډه ور کړي وا ناغه به دې پاغه ور واړه ولا چې دا خود پټه کړي دا هغه فقیر تور کړي وا سوالګر سو کوئی د یوسف علی السلام نیا و نیا د مور د طرف نه او هغه مشرک او بت پرستی به کولا نو د هغه نه هغه بت پټ کړو چرته باري ورلمات کړو خدا ټولي اته توجيهات دي اصلي خبره ده چې د یعقوب علی السلام خوروا د یوسف علی السلام تروروا او یوسف علی السلام داغه پکور کې هغه رضاعی مور وته به مول ورکاو نو ځان سره راغت کړو نو چې کله د یوسف علی السلام د څلورو کال شو نو د پلار ورته ویل یعقوب علی السلام چې بس ته زما دا بچو وسرا کوي ما ته ډیر ګران دي او هر وخت ورل دلته راځم نو غټ خوراکم په خپل کولې شي هغه ته ډیر ګران هغه ول دا نمی بو دغه زما په کور کې ماشومان هم نشته دی مکه و دا یعقوب علی السلام ورته ویل چې نه کنه بس زما بچی دی نو هغه ته چلو کو چې د یوسف علی السلام د دملانې یو پټی تا او کلا غتروري په خپل باندې او دا یو پټی و چې هغه قیمتي و او دې تا په میراث کې پاتې شوی و د ابراهیم علیه السلام نو به دې رسیدلی و په میراث نو هغه پټی د یوسف علیه السلام د ملانه تاو کړه د کمیس دلان دي نو چې کله یوسف علیه السلام پلار سره لاړې نو د تروري بس داسې چې جوړ کړي چې زمانه خو قیمتي پټي ورکه شو چا برانه پټ کړي او کله په یو داوا کوا کله په بل داوا کوا خدا خو د څلورو کالو ماشوم اخر دا چې وی قتل یوسف علی السلام د غاړې نه تاو دملانه بس دا خو یلمانه پټ کړي دا نو دې بیرته بوتل ځان سره دوه کالې د ځان سره نور څه کو ایثار صرف په دی وجه چې ورته مینا ورته ګران خو بل شانې پلار ورته نه پرې خوستو نشته کې د غلا داوا وکړه نو دې اقا خبر یادول چې ته خو د ترور نه پټای را پټ کړی و ٹھیک شو پټ کړی نه وخا قالو دی ویلی یسرقا کده غلا کړی
فقد سرق كله بشك غلا کړي ورور د من قبل مخکر دینا فاثرها يوسف في نفسه نو پټک د لری یوسف علی السلام بخل ذکر ولم يبدها لهم ودې ظاهرا نکلا قال ولن تم شر مكان تاسو ډیر بده سي د جهته د منزل او د مرتبینا والله اعلم بما تصفون قالوا دی يا ايها العزيز ان له ابا بشکا د پلار د شیخن کبیرن ډیر بوډا دی پلار ډیر ضعیف دی بوډا دی فخذ احدنا مكانه دونی ته یو کس لره په زید دبانی دا موږ سره پریدا او زموږ په دیورونو کې چې صاحب بل کم یو پکاري بسغه د ځان سره ایثار کا یو کال نه دوه کال بس خدمتونه کوي ان نراک من المحسنین بشک موږ وینو تعالی ردنه قانونا الا دوت المعاذ الله فنانی سم بالله رب عزت پر ان خذا چې موږ اونې سو الا من مگر هغه څوک وجدنا متاعنا عنده چې موږ مندلې سامان زمونږ د هغه سره ان اذل ظالمون بشک موږ په دې وخت د ظالمانو نه یو کته ظالم یری د غل په ځای باندې بل د ځان سره ایثار کړو دا خو ظلم دی